سلامونه ګرانو کتونکو، نن راغلی وم منډۍ ته او پرون چې کوم ریټ او نن چې کوم ریټ دی په هغې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دلته کسان چې کوم دي دا سوري ډېر زیات ګران خرڅوي. زما نه دی خیال چې د سږکال غریبانان چې کوم دي هغوی قرباني وکړي، ځکه چې نري نري سخوټې چې کوم تاسو ته ښکاري هغه 1,40,000 1,30,000 او دا غټ غټ غویان چې پکې کوم دي دا درمیانه زموږ د غرونو علاقو چې کوم غویاني دا په 3 لکه باچا 3.5 لکه روپۍ من پکې خرڅېږي. څه پکې میخې داسې هم ولاړې دي چې هغه په 4 لکه 4.5 لکو پورې هم قیمت دی. نو دلته خو ټول غریبانان خلک پاتې کېږي په غرونو کې. یقین مې نه راځي چې سږکال دا غریبانان چې کوم دي دو قرباني وکړي، ځکه چې دا ریټونه دو داسې خېجوري د اسمان سره خبرې کوي. دغه سانډه پرون هم ولاړو، تاسو به یې کتلې 3.5 لکه روپۍ د دې قیمت وي. چلو دا به د 3.5 لکو وي، ځکه چې دا ډېر زیات مس هم دی او غټ هم دی. خو نور دلته چې کوم نري نري سخوټې دي باچا 1,30,000 1,20,000 1,40,000 نه بره کته سو خبره نه کوي. او دغه غویان چې تاسو ته کوم پکې غټ غټ ښکاري وروره دغه هم ریټ دی 2 لکه 2.5 لکه 3 لکو پورې دغه غویان میلاویږي پکې. ترکه زما راغلی و دلته د غویان ځان له وکتلل، خو د خوښ نه شو ځکه چې ریټونه ډېر زیات ګران دي. خلک پکې ډېر زیات پریشانه دي، راشي منډۍ کې وګرځي، خو ریټونه چې کوم دي دې ځل دوی اسمان په لمنو لګولي دي. زه حیران دی لایم چې کال وشو او ډالر چې کوم د خپل په ځای باندې ولاړ دی، نو دوی له هم پکار دي چې دا ریټونه لږ کم کړي، لږه ګزاره وکړي. دومره هم مصنوعي مهنګۍ دوی جوړه کړې ده، خلک ډېر زیات پریشانه دي. دا راته تاسو په کمنټس کې ووایئ چې ستاسو علاقو کې د دغسې څاورو څنګه ریټونه دي. دلته خو دغه حساب کتاب دی زموږ په ډسټرک الی کې، او باران چې کوم دی هر مازدیګر کېږي ماشاءالله، او موسم ډېر زیات ښایسته شي. د منډۍ حالات تاسو ته ښکاري. پرون ریټونه چې کوم هغه لږ کم کوز، او نن چې کوم ریټونه دي نو هغه د هغې نه زیات تېر شوي دي. زما یقین نه راځي چې د اختر شپې له دا ریټونه چې کوم دي دا کم شي، دا به نور خېجي. ستاسو څه رایه ده دا راته په کمنټس کې ووایئ. ډېره مننه، والسلام.